ګرانو دوستانو السلام علیکم. ډیره موده پاس چې کوم د ملګرو ډیر زیات ریکویسټونه کړو چې ته داسې وکړه یو ښایسته ویډیو د هغه په باره باندې جوړه کړه چې هغه پروډکټ چې موږ سره په امازون کې موجود نه وي موږ به هغه څنګه خپل لیسټینګ ته کوو. اول به موږ تاسو څه کول چې مثال په طور دغه پروډکټ زه ګورم صحیح شوله. موږ به چې هر کله تاسو دلته راغلو خپل امازون کټلاګ ته نو موږ به مثال کټلاګ ته راغلو اډ پروډکټ مونږ خپل پروډکټ دلته به اډ کولو. نو دلته دوه رقمه دي یا هو I am adding a product not sold on Amazon. زه هغه پروډکټ چې کوم دی دلته خرڅوم چې په هغه امازون کې موجود نه دي، یا به بل دغه هغه پروډکټ چې په امازون باندې الریډي موجود دي لکه مثال په طور دغه چې کوم ده دا بیگ دا په امازون کې الریډي موجود ده. اوس دا غواړو چې مونږ تاسو هم خرڅ کړو. مونږ تاسو بس سمپل د دې صدا څه کول چې د ایسن به کپی کو. ګوره دا د ایسن د دې بل چې ډبل کلیک وکړي ډایرکټ بدل دتا ته ایسن شي. یا یو طریقه دا چې مثال لګلان دی رکو شي لګلان دی راشه شابه استاد. وګوره دلته د دې چې کوم د ایسن امازون سټانډرډ آئیډنټیفیکیشن نمبر دا به مونږ تاسو کپی کو. صحیح شولا. دواړه یو سمپل طریقه دی. رائټ کلیک دا به موږ تاسو کاپی کو او دلته به راغلو دلته به پیسټ کو اوکې او سرچ دا به څنګه وول مطلب ا پروډکټ بدل ته راغلو. مطلب داس اسانه طریقه موږ تاسو بلاند د دې نه څه شو کو دا شی مطلب چې موږ هم خرڅو. ها اوس موږ تاسو څه کو اوس موږ هغه پروډکټ چې کم دی هغه پروډکټ خرڅو چې په هغه امازون کې موجود نه وي. مثال په طور مونږ تاسو علی بابا ته رزو علی بابا کې یو پروډکټ یا مثال مارکیټ کې مونږ تاسو یو سامان واغښتو اوس امون دلته اچو هغه لپاره بستانه مختلف قسم کې سوالونه کیږي چې کم کم پروډکټ دی د ډایمنشن څنګه دا سایز څومره دا غاړه دا ورکوټ دي صحیح شولا څومره رنگونه پکې دي شین د سور د تور د زیړ د کم رقم کلر پکې دي. نو مونږ ته چې I am adding a product not sold on Amazon. زه هغه سامان خرڅوم چې په امازون کې نشته. هغه ته څنګه پته لګي مطلب ته مثال دلته امازون الریډي تاسو سره کټلاګ موجود د سی شو زه یو سامان د مثال زدل د ګورم چې آیا هغه امازون کې شته کنه لګژري زدل طریقه مثال لګژري ټراول بیگ صحیح شولا یا سوټ کیس هم ته وایي صحیح شولا. مثال دا زه ګورم چې آیا دا په دې کې شته کنه خو دلته ما الریډي ډېر زیات سرچ کوم ما میلاونه کو نشته مطلب نو ماته 100% پته دا خوشته خو چې کم شی ما سره ده مثال زه خرڅوم هغه شی نشته پکې. ښه نو ویډیو چې کوم د ډېر وګدونه ملګری نیخ پنی غزه دلته رزم علی بابا ته مثال علی بابا نه ما هغه شی واغښتم مثال د دې ایکسټنشن ده یا تاسو به خیر دلته ورکم www.alibaba.ali اوکې د خپل ملکانو میږي څه پته نشته. ښه زه اوس دلته چې کوم د هغه پروډکټ زه دلته غواړم چې شته کنه لګژري یا ملټي فنکشن لګژري ټراول بیگ ملټي فنکشن دلته ګورم چې آیا علی بابا باندې هغه شی میلویږي کنه چې کم شی زه غواړم علی بابا کې ها یا مثال د دې چې کوم ده نو ما مې الریډي وته کړه یا ملټي فنکشن suitcase bag ګورم چې آیا هغه شی دلته مال میلویږي کنه صحیح شوله دوستان. ایوه دغه شی ده. اوس دا ګورم زه په دې باندې کلیک کوم دا دی وجه نه دغه شی الته زه ګورم چې دغه الته امازون کې نشته صحیح شوله. ګوره د دې چې کوم د نماز د ځنه کپی کوم دا ایسن نه لري دا ایسن ولې نه لري ګوره دا د کلان د رکوشه د ایسن نمبر دیو جن نه یې ملګرو چې داغه هغه نشته سو ته نه مې رنه شو د علی بابا باندې نه د
ایسن خالص د امازان لپاره پکارېږي صحیح شوله ایسن به موږ تاسو ته الته برابرږي الته به موږ ته راکوي ښه اوس ما دې نه ما کپي که زه غواړم چې زه دا ګورم چې آیا په امازان کې دا شته که نشته صحیح شوله سمپل ساده خبره نو زه دلته خپله چې کوم ده امازون دلته سټور ته راځم پیسټ کوم دلته ګورم چې آیا په امازون کې دا شته سرچ پې کوم که دا په امازون کې الریډي موجود وي تا لپاره دی کې اساني دا وي چې تا ته بیا مثلا ډسکریپشن وغیره ته د ضرورت نه وي پوه شولې اسانه ته اډ کوای شي په ما په خیاله کې دا امازون کې موجود نه ده دا پروډکټ نو چې نه موجود موږ تاسو بس سر نه د دې لیسټینګ کوو لیسټینګ باندې څه شوي ټایم لږ غواړي بس دا مسله یې پکې ښه دریم پیج کې ګورم ګوره په یو دوه درې پیجو دا به وګوره چې کوم پیجو کې تاته ملويږي په وال پیج کې فرنټ کې مطلب دویم کې دریم کې څلورم کې مزه پکې ګورم خو ما دا ډېر کتل دا پکې نه ملويږي ګوره دا د پاسه زم دا شای ملويږي نه نشو ملو اوس نیخ پنی غرضو امازون خپل سٹور ته ګوره دا خبره دا زمونږ امازون سٹور ده او دا امازون بای ډاټ کم ده چې په هغې کې ته سامانونه آلی صحیح شوله په صرف مو په خلاصېږي که نه اوس د دې باندې چې کوم ده I am adding a product not sold on Amazon زه هغه پروډکټ غواړم چې دلته په امازون باندې نه خرڅېږي نو اوکې په دې باندې کلیک ها اولین چې کوم د ملګرو تاسو ته وایي select a product category select تاسو product category چې کوم د کوم category کې خرڅوي category ډېر ملګرو ته پته نه لګي زه به لاند مثال درکړم چې هر کله ته وګوره خوراکونه مختلف قسم کې خوراکونه دي صحیح شوله خو په خوراک کې څه شی راځي په خوراک کې بنډیم راځي په خوراک کې ترکاري راځي چول پکې راځي افغاني پلاو پکې راځي پېښوري کړۍ پکې راځي نو دې ته کټګري کم کټګري مطلب د الکترونیکس کټګري کې مثال یا د مشومانو کې یا کپړو کې وغیره دې کې پوه شولې ها you haven't add any favorite category تاسو پرې نه د سلیکټ کړی دی وجه نه دا ګرې ده اوس مونږ راځو مثال مونږ ته وایي چې مونږ سامان یا مونږ دا بیگ ده خو په څه شي کې ده مثال دا سوټ کیس کټګري کې ده سوټ کیس بیگ دې کې مونږ ته سر شه دې باندې چې څنګه سر دې وولو تا ته دلته درکې دا شی نه ده چې تاسو دا دې وجې نه ما د سوټ کیس بیگ ورکړو چې ځکه زه په دې باندې ویډیو کوم که تاسو مثال یو بل شی اوچتولو مثال ټلیفون نو بیا به دلته تاسو ټلیفون ورکوئ صحیح شوله الکترونیکس آیټم دلته به الکترونیکس ورکوئ په پوه شوئ خبره ځکه هغه ټول بیا په الکترونیکس کې راځي صحیح شوله اوس مثال په توګه زه ریموټ ورکوم دا وګوره چې دا کومه کټګرۍ کې راځي ریموټ وګوره دا بیا ټوله پروډکټ ریموټ کنټرول دا ټوله به تاته نومې درکړي صحیح شوله اکسسریز هوم اډیو ویډیو اکسسریز تیاتر ټي وي وغیره دا په دې کې راځي نو زه دې وجه نه چون کې زه بیگ ورکوم یا ټراولینګ به ورکړه ټراولینګ بیگ سوټ کیس چې څنګه دې کلیک وکړم ها luggage traveling gear په دې باندې luggage traveling gear اوکې luggage traveling accessories traveling accessory luggage صحیح شوله خو زما په خیال دا پیلنی دویم چې کوم یې ورکوي څه مثلا مثال فیشن دا ټوله په فیشن کې راځي فیشن کټګرۍ کې نو زه په دې باندې کلیک کوم ټیک شوله چې څنګه مې دې باندې کلیک وکړو د وایټل انفارمیشن دا مطلب مهم ستا چې کوم مهم معلومات دي هغه ټوله ته دلته A to Z ټوله ورکوي دلته موږ د لږ اډوانس ته ځو مور اټریبیوټ مطلب نور هم زیات کا اډوانس دغه نور ته زیاتې خبرې راځي صحیح شوله دا به ټوله ډکو و دا خبرو په غور سره اورئ انشاءالله تنګېږه به نه اولین چې کوم دا ویریشن راځي ویریشن دا مطلب چې ستا سره کم ویرایټیانې پکې دي ویرایټیانې څه مطلب لکه مثال تا سره په دغه بیگ کې چې کوم دا غټ سایزونه شته کلرونه پکې دي مثلا رنګونه پکې دي موږ ته چې موږ سره ورکوټه مطلب سمال میډیم لارج یعنی غاټ ورکوټه هر رقم صحیح شوله نو که هغه د سره موجود وي نو ته به دلته څه کې یس باندې به کلیک وکړې چې یس باندې کلیک وکړې دلته به تاته د هغې سامانونه راځي کم سایز کم کلر که د سره نه وي نو بیا به نو وکړې صحیح شوله اوس په حال زه ورته وایم چې ما سره شته نو زه ورته وایم چې یس دا وایي چې کوم رقم سایزونه لري غاټ ورکوټه سایز د سره ده نو هغه باندې به چې کلیک وکړې دلته بیا تاته فیلډونه راځي فیلډ چې کوم ده لاندې هغه بل مخکې وریشن دی کې هغه به بیا ډکوي سایز او کلر صحیح شوله
خو چونکې اوس فلحال ما سره هغې کې که د سره خو ټیک شو که د سره نه نشته خو تاسو لپاره زه کوم چې د ویډیو باندې کمپلیټ پوه شئ زه ورته وایم چې شته ما سره کلر رنګونه هم د سره دي او چې رنګ باندې دلته څنګه کلیک وکړم ګوره دلته به کلر هم ښیي پهلې کلر نه ښیالو که دې ځای نه زه دا اف کړم د ویریشن کې بیا نه ښیي ګوره دواړه مې اپ کړل څه شو بند مې کړل اوس ویریشن ته راځم دلته خالي سایز کلر ده خو نوره هغه ښیي نه مطلب صحیح شوله هلته تا ته موږ ته چې کوم هغه راکړو فیلډ ډکولو له ګوره ډکولو څه مطلب دغه شی د ایک نه راکولو خالي رنګ او کلر لیکلی و نور یې راکولو نه ښه موږ ورته وچو موږ سره دا شته ښه پروډکټ نیم څه مطلب دا چې کوم پروډکټ نیم وي مطلب ته به دلته رانه راشئ دا خو شروع د موج که نه ده شروع ته چې پروډکټ نیم ته دلته راشئ ګوره دلته چې موږ هر کله پروډکټ باندې کلیک کړو صحیح شو دا پروډکټ دا به کاپي کړئ او دلته به راشئ ولې دا موږ ولې کاپي کوو ځکه چې د هغه پروډکټ موږ سره دی چې هغه په امازون کې نشته نو دلته مکمل دی پروډکټ نما به ورکړي صحیح شوله که دلته پته نه لګي دلته ګوره A short title for the product. This will be displayed in a bold on the product page and in the title bar of the browser. مطلب دا بدلتا سیم دا رقم با دا به دا شی موجود وي ستا دوز امازون هغه درغله دا شی به ستا لیکنې ټوله په کې موجود وي صحیح شوله ښه نو دلته زه راځم لانډه دلته پیسټ الریډي زه نه ما کپي کړه دا به راشي برانډ نیم آیا دا برانډ دی که نه ده که برانډ نه وي نو ته شو کې this product does not have a brand name نو په دې باندې به کلیک وکړې دا به ختم شي که برانډ وي او نو بیا به په دې باندې دا به ختم کې جنریک دلته کوم برانډ ده ته پته نشته ده نو ته به دلته راشې لاندې به لږ چې کم در کوشي دا به وګوري چې آیا دا کم برانډ ده که نه ده صحیح شوله برانډ پرته به درته خپله دلته پته ولګي لاندې به راکوشي او اوورویو د دې پروډکټ ډیټیل کمپنی پروفایل ټرانزاکشن دا به ټول وګوري ښه دلته اوس موږ ګورو چې کوم آیا برانډ شته که نشته صحیح شوله نو د دې به ته ګورې دا کلر که وایټ لاک یس کلر پروډکټ انفرمیشن وغیره ټوله دا چې کوم دی دا به ګوري ملګرو لاندې اوس راځم زه د دې ګورم چې آیا دا برانډ دی که نه ده صحیح شوه ما په خیال لکه چې دغه څه شوله دلته به اوس ته وګورو چې آیا دا برانډ دی که نه دی که وي خو ټیک ده که نه وي ما په خیال لکه چې برانډ خو ماته نه ښکاري خو بیا ګوري به مطلب چې دا برانډ ده که نه ده که برانډ وي نو هلته به برانډ ولیکې که برانډ نه وي ورته وایي چې تینګړه کتم بلکل نه نو بیا به مالکه پی پی سټوډ کیس ما په خیال کې چې دا برانډ وي Gender pesa origin China selling unit dumna size shingle cross however manufacture model number model da ما په خیال کې چې نه د برانډ خانموس product capacity quantity control trademark facility product detail کې بدلته نه دی لیکلی برانډ نو مطلب چون کې برانډ نه ده صحیح شوله مونږ هلته سمپل ورته لیکو چې څه شو ده نو برانډ یعنې برانډ نه ده نو دلته به ته څه شی ولیکې دا به بند کې نه ده برانډ صحیح شوله اوس دا چې کوم ده لیدر انفارمیشن دې کې دوه طرح کې یا سافټ یا هارډ وي صحیح شوله هارډ ډیسک د دې آوټفټر مټیریل څنګه دی مطلب
که نرم وي خو نرم به ویل کېږي، که هارډ وي مطلب سخت وي نو ته هارډر سایډ به ویل کېږي، مطلب سخت دی. سټایلینګ کپر برسلټ. ها یو خبره بله درته وکړم، دلته کم ګوره کم پروډکټ لکیر معلومات د دې چې کم وي هغه که فکر یې تاسو اوس دا معلومات زه نه ورکوم، ګوره دلته بعض ډېر چې کم وي هغه سره وي، دې دا مطلب چې اب لازم ته معلومات ورکوي هغه به ډېر کوي. صحیح شوله؟ دې څه مطلب اوس ګوره دا مطلب مې و چې که چېرته دغه د شی آیټم د شی لکیر غلی وي سره دې دا مطلب چې دا مهم معلومات دي دا به ته لازم دلته ډکوي. صحیح شوله؟ دا ما ولې اپ کو دی وجه نه دا وایي چې this product does not have a brand name، دا پروډکټ برانډ نیم نه لري، دی وجه نه ما دا بند کړو. صحیح شوله؟ ښه ملګرو بله اوس چې کوم ده راځو quality. الټ اډ مور نورم دلته ته اوته اډ کوای شي. صحیح شوله؟ دې باندې چې څنګه کلیک وکړي مثال ته څه شو ته کې دې باندې کلیک وکړه سافټ سیټس مطلب سټ سیټ هم لري او هارډ سم لري. صحیح شوله؟ ریموو لیست ختموي دې نه ختموي شي. صحیح شوله؟ د کوم د لاندې چې موږ کو دا به ختم شي. خاص سټایل نیم کا بریسلیټ بنگل اور سټاپ څه شی ده دی نو موږ مطلب په کومه کټګوري کې راځي موږ باګ اورګنایزر مطلب بیگ وغیرہ دي. صحیح شوله؟ یا سوټ کیس وغیرہ دي. ها جندر چا لپاره میل او میل لپاره. صحیح شوله؟ تو چې یونیورس مطلب هر چا لپاره استعمالیږي. صحیح شوله؟ یا یونیسیکس اډل دا مطلب چې دا د غټو لپاره، یونیسیکس دا مطلب چې مین ان وومن ښځو سړو لپاره، یونیسیکس چایلډ مطلب دا چې ماشومانو هر رقم ماشوم لپاره، بیبي بوایز ماشومانو لپاره استعمالیږي، بیبي او بای لپاره، بیبي ګرل خلک جنکۍ لپاره. خو موږ ته چې نه دغه پروډکټ چې کوم دی د یونیسیکس اډل دی مطلب هر چا لپاره استعمالیږي، که هغه ښځه ده ماشوم ده وړه ده غاړ دی چې کم دی. صحیح شوله؟ دا دې لپاره بعضې شوي چې هغه خالص دا اوس که ته خالي مین دی ورکو سړي چې دا سړی لپاره استعمالیږي بیا به هغه خالص سړی ته کېږي. نو موږ ته چې نه د یونیسیکس مطلب اډلټ مطلب دواړه استعمال شي هغه هم که ښځه ده او که سړی دی. صحیح شوله؟ کنټري اف پبلیکیشن کم ځای نه ده هغه ده چاینا ده بل ځای نه ده کم ځای نه ده. موږ ته مثلا CH چاینا. پیکج ډایمنشن د دې پیکیجینګ څنګه ده اوس دا ته پته نه لګي دا تاسو ما په نورو ویډیوګانو کې ویلي دي چې دا به تاسو سره الریډي معلومات د چا سره د کمپنۍ تراته دا تاسو ټول معلومات وي. صحیح شو؟ که تاسو سره نه وي هر کله مثال په علی بابا باندې دی او ایټم اغستو نو هغه پروډکټ مکمل معلومات دلته ګوره دلته ټول دلته معلومات موجود دي. صحیح شو؟ پروډکټ ډسکرپشن. صحیح شو؟ د دې پروډکټ ډسکرپشن ته چې راشه لږ معمولي شان تېره کوشئ. دا هغه دی پروډکټ مټیریل پی پی مټیریل دا مکمل معلومات یې دلته درکړي دي. یو شی به ته ووایي. صحیح شوله؟ نوره لاندې راځه دا چې څومره معلومات دي دا دی آیټم چې کوم ده جندر پی پی شیپر چاینا ویسټ ویلیو یس وغیرہ جندر میل وغیرہ چې څومره معلومات دي ټول پکې دي. صحیح شوله؟ مین مټیریل پی پی دي ګوره مال ده یونیسیکس جندر څنګه ده یونیسیکس مطلب یونیسیکس موږ تاسو ته څه ورکړو یونیسیکس اډلټ ورکړو. صحیح شوله؟ دا نو موږ به خالي دلته چې کوم ده دا به دې ځای مثال ختم کوو یونیسیکس به ورکړو. او صحیح ده هغه یونیسیکس اډول صحیح ده. ها اوس به ته د دې پیکج ډایمنشن ورکړې.
پیکج هایټ د دې هایټ اوچتوالی څومره ده الریډي تاسو سره دلته کې موجود ده صحیح شوله دا د دې هایټ ده څومره ده مطلب 50 سانتي متر یعنی 50 سانتي متر دلته ورته څه شو ورکې هایټ ده 50 سانتي متر sorry 50 select دلته څه ده مایل ده سانتي متر ده څه ده هغه به جنته select کې 50 سانتي متر دا به ورکې صحیح شوله د دې هایټ پیکج لینث د دې لینث څومره ده مطلب په اوږدوالي باندې څومره ده صحیح شوله ها دا په اوږدوالي باندې پیکج لینث څومره ده د دې لینث مطلب پلنوالی څومره ده نو ته په دې باندې کلیک وکړئ څه شو بیگ پلنوالی څه شو دغه ده د دې پلنوالی چې کوم ده که نه 30 سانتي متر د دې چې کوم ده څه شی ده پلنوالی ده صحیح شوله ګوره دا اوږدوالی شو دا چې کوم ده پلنوالی شو صحیح شوله پلان څومره ده 30 سانتي متر نو په دې باندې به څه شی وکړې 30 دلته به سانتي متر ولیکې صحیح شوله سانتي متر پیکج ویټ د دې پلان هغه څومره ده د لینث شولو او د وایټ مطلب په یو چې کوم د هایټ اوچتواله سوري ما غلطي کړې هایټ د دې اوچتوالی څومره ده څومره اوچت ده څومره لینث باندې مطلب د دې اوږدواله لینث صحیح شوله لینث د دې چې کوم ده مونږه 50 ما غلط کړ ده پیکج هایټ اوچت څومره ده دا صحیح د دې تصویر دلته نه والم بار بار دلته ماته بیا جاته نه پیږي ها ګوره دا په د دې هایټ دا د دې هایټ ده صحیح شوله 50 سانتي متر چې کوم ده دا اوچتوالی لري 10 سانتي متر باندې پلنوالی باندې د لنډوالی دغه چې کوم دی دننه چې کوم ده دا 25 سانتي متر ده صحیح شوله 50 30 پیکج هایټ څومره ده اوچتوالی 50 ده پیکج لینث پلنوالی څومره ده 30 صحیح شوله پیکج ویټ د دې پلنوالی څومره ده پلنوالی چې کوم ده وایټ شپږ ویشت که نه 25 سانتي متر پیکج ویټ د دې وزن څومره ده مثال نو 4.20 موږ ورته لیکو څومره 4. ګوره د پروډکټ ویټ شو د 4.20 kg صحیح شوله 4.20 دلته ورته سلیکټ کړئ څه شی ده پاونډ ده کیجي دی نو موږ کیلوګرام صحیح شوله ګوره دې کې فرق ده
دا چې څومره وي که ګرام وي دا مطلب چې 4 ګرامه خو دا زمونږ کیلو د صحیح شوله ټن وي وغیره چې څومره ستاسو سامان وي هغه به ورته کوئ صحیح شوله زمونږ دا 4.5 کیلو ده. آیټم ټایپ نیم د دې څه نامه ده نامه یې الریډي تاسو ته ما بره چې کوم ده لاګیج کې ده یا ټریولینګ اکسیسریز کې یا ټریول بیگ کې دا به وګورئ چې کوم اکسیسریز کې ستاسو سامان وي هغه به پکې کوئ صحیح شوله مثال لاګیج ګارمنټ بیگ زمونږ چې کوم ده په لاګیج کې دا ورته پته لګي صحیح شوله ګارمنټ وغیره چې کوم سامانونه وي luggage carry on صحیح شوله luggage garment bag I think this one is okay yeah travel accessory travel charge okay همداسې ده luggage garment کې راځي صحیح شوله ها model name د دې څه ده نامه څه شی ده ګوره که ته پته نه کړي the model name of the product is this next helpful که دا نه ورکوې څه مسله نشته صحیح شوله کم ماډل نیم ده خو بیا دلته به د راشئ د دې مکمل معلومات ته ټول معلومات دلته نه درکړي تاسو صحیح شوله پروډکټ مټیریال پی پی مټیریال صحیح شوله دا پکې ورکړي یا که دا نه کې لږ معمولي چې بر اوچت شي دلته ماډل نیم دلته په ډسکرپشن کې مکمل موجود ده دا د دې ماډل نه اس اس جی دا د دې پروډکټ نامه ده دا مکمل معلومات مې تاسو کمپنۍ ته راته دا تاسو ته ملويږي صحیح شوله که نه هغې ته به تاسو بالکل ټینشن نه کوئ ښه مټیریل ټایپ کوم رقم مټیریل دی دا لیدر کې دي بل څه شی دي دا به ټولو تاسو پلیسټر سینمټیک وغیره وغیره کارویل لیدر پلاستیک موږ دا چې پلاستیک دي خو فایبر وغیره مطلب ټول مکمل دلته تاسو ته موجود وي صحیح شوله پلاستیک یا میټل وغیره چې کم معلومات وي هغه به تاسو ټول A to Z دلته ورکوئ چونکې دا پلاستیک دی د پلاستیک ورکو سپلایر ډیکلایر مټیریل ریګولیشن هغه سپلایر څه رقم کړی دي صحیح شوله وول دی فلور دی ناټ اپلیکیبل بمپر بمبو که تا ورته وچېره مثال یاره اوسه پورې مونږ ورته وچېره سپلایر دې باره کې څه نه دي ویلي بس دې باندې کېږه ناټ اپلیکیبل صحیح شوله پروډکټ لایف سټایل د دې پروډکټ کوم رقم لایف سټایل ده مطلب پرنامل دی ییر راوندبل دی سیزنبل بیسیک دی یا فیشن دی نو دا فیشن کې راځي موږ د وجه نه فیشن ورکو صحیح شوله او بعضې هغه پروډکټ وي که نه چې هغه سیزنبل وي لکه مثال زه به سیزنبل دا مطلب چې په سیزن کې خرڅېږي لکه مثال موږ چرکول وغیره بیبیکیو بربیکیو لپاره چې کوم سامانونه یې که نه نو هغه به یې بیا ته به سیزنبل کې اچوئ خو زیاتره موږ چې کوم هغه د سره وي پکې واچوئ څه مسله نشته نو زه په فیشن کې اچوم کوم کې فیشن پروډکټ دي ما په فیشن کې وکړو صحیح شوله اډمور کې نور ته وته زه پکې واشي نور ویروټیان هم پکې اچوای شي څه مسله نشته خو دا دومره مهم نه دي ځکه کوم مهم دي هغه تاسو ته پکې کوم صحیح شوله ښه اوس چې کوم د ملګرو آیټم بوکینګ ډیټ مطلب ته د کم ډیټ نه دا هغه کوئ که دا ورته ذکر کوئ ټیک شه مثال چې دغه ډیټ نه چې کوم دی زه پکې اچوم که نه کوئ څه مسله نشته صحیح شوله ګوره پرووایډ د ډیټ ا وینډر مست ریسیو ا پی او ان ارډر ټو ډیلیور ګوډ ټو امازون بای ا سپیسیفیک ډیټا یوزینګ دا ډیټ که دا پکې واچو نو څه مسله نشته سیو ان فینش نه مخکې اوس مونږ وریشن ته راځو مونږ هر کله په هغې کې کلر ورته لیکلو مثال د دې سایز څومره ده مثال 20 انچې ده صحیح شوله تا ته به څنګه پته لګي دلته چې راشئ دلته د سایز الریډي موجود ده لږ لاندې راکوز شه لاندې لاړ شه بره دغه ده ښه پی 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 2.4 سنټیمیټر almost 20 سنټیمیټر صحیح شوله مینوال میجرمنٹ ایرا ان 2.4 سنټیمیټر مطلب 20 سنټیمیټر دا پروډکټ دی 20 انچ اوکې دا به اډ کې دلته راشي کلر د دې کوم ده وایټ سپین کلر ده دا به په دې باندې اوکې ټیک شوله دا او شو
ښه ملګرو اوس چې کوم ده دا خو وشو آفر څه پرایس مرایس څه ورته آفر کوي دا مطلب چې ته یو شی خرڅوې په 100 روپۍ هغه چې کوم دی ته په 200 ورکوي هغه ته کوي ټیک شوه که نه یې کوي څه مسله نشته صحیح شوله ها پروډکټ ټیکس کوډ کوم رقم ټیکس زه راځم چې کوم دا چایلډ کې ده نیپل ده بیبي ده یا فوډ بیبي یا ویټامین وغیره یا فلاور یا پلان مطلب ټي نو دا په کومه کټګوري کې راځي مطلب دا په فیشن کې نو دلته په فیشن ورته وګورئ څه شی فوډ ډیزرټ بوک وغیره چې کوم دی ایجنټر سټینډرډ په دې کې مې واچو ها شپینګ ټیمپلیټ انیشل شپینګ ټیمپلیټ همدغه صحیح ده صحیح شوله یا امازون والا تاسو ته کولی شئ صحیح شوله سلیکټ دا ریکمنډډ ریټیل پرایس دی دا مطلب چې که چېرته موږ تاسو یو شی آفر کې لګوو آفر دا مطلب چې ته یو شی چې کم ده که نه هغې باندې ریټ کموې چې مطلب زر واوځي که نه نو خلک یې والي نو دې ته آفر ویلی شي مثال یو شی چې کم ده که نه په اسانه بیه ورکوې صحیح شوه اسانه بیه نه مطلب یا ریټ یې کموي یا مثال یو شی ته په 100 خرڅوي مثال ریټ یې کموي 80 ته یې راولي یا مثال 50 ته یې راولي صحیح شوله یا 45 ته نو دې ته وایي صحیح شوله ماکسیمم ارډر کوانټیټي دلته ورته لیکئ چې مثال خو کم از کم به تاسو چې د 4 والی هغه ته ورته خوښوئ چې 5 والی 2 والی 1 والی صحیح شوله مثال ته ورته وایئ چې زه د دې پرایس چې کوم ده که نه په 40 روپۍ ورکوم په څو خیر 50 به درته وښیم مثال ته یو آیټم ده په 100 روپۍ تا اخیستله ده په 50 ورکوي خو ته وایې چې میکزیمم ارډر کوانټیټي به مثال 2 دانې اله یا 3 دانې صحیح شوله که یو دانې ورکوي څه مسله نشته چې څو ته ذکر کوي چې مثال په 50 روپۍ د دې پرایس ده خو کم از کم چې کم د تاسو به 15 دانې اخلئ اوس خبرې نه باندې پوه شولې هینډلینګ ټایم د 9 بجو ټایم خواشه کې آفرینګ can be gift message مطلب تاسو ته چې کوم د دغه آفر کېږي د میسج باندې yes or no ګیف به دې کې درته میسج کېږي که ورکوئ خو ټیک شو که نه نو که نه یې کوئ بیا هم څه مسله نشته سلیکټ بلکل ما سلیکټ کوه ټیک شوله is gift wrapped available ای مثال د کومه تحفه چې ته ورکوې دا ګیفټ دغه چې کوم د wrappable مطلب دغه هغه د رپ هغې ته وایي چې مثال تاو راتاو ده یو شی ونه راتاو ده مثلا پټه شوې ده پکې کوي خو ټیک ده که نه وي نو ورکه دلته یس ورکوي یا نو ورکوي دا مطلب offering can be gift message ته ته مطلب چې کوم اته هغه ورکوي هغه ته میسج کېږي صحیح شوله کم تاریخ نه سٹار سیلینګ ډېر کم تاریخ نه ورکوي مثال موږ ورته وایو چې مثال سبا نه دی 28 تاریخ نه ریسټور په کم تاریخ باندې دوباره بیا اچوي مثال په 28 یا مثال 2023 باندې زه واپس کې بیا اچوم چې کم تاریخ ته سلیکټ کړم څه مسله نشته صحیح شوله فلفلمنټ چینل ته په خپل وړي کې بي ته په دې باندې الریډي ما ویډیو کړی دا نو مثال موږ د چې نام زه په خپل کوم بس سیو ان چینج وکړم اوس پرې موږ ختم نه ده کمپلین په دې باندې راځو صحیح شوله کمپلین څه معنی آیا دا بیټری سیل آیټم دی که نه دی کوي هغه به ورته ولیکې کم کم شیان چې پکې دي ټوله زینک وغیره الکو کوي خو ټیک شو که نه الا ما یې کوه څه مسله نشته بیټری ټایپ کوم رقم بیټریانې دي A1 دي 3 دي C1 دي لتینوم وغیره خو کوي خو ټیک شو که نه مطلب نشته یعنې دا مطلب هغه دی چې ته د دې په باره کې څه شوی کوې ته د هغې په باره کې چېرې مثال دا بیټري ټایپ والا سامان دي هغه که بیټري ټایپ والا خو هغه به وکړي که نه وي څه مسله نشته نمبر اف بیټري څومره بیټري پکې دي صحیح شوله خو خیر دا ټوله معلومات دي دغه بیټري ریلیټډ دي مطلب دې کې بیټري میټري نه نشته ځکه چې موږ کمپلین شته نو دې کې دې ته اړو ضرورت نشته صحیح شوله رسول نیغ په نیوه څه شو ده ایمیج ته د دې تصویران کم از کم دا چې کم وي 9 تصویران ته چې کوم دی په دې کې اچوای شئ صحیح شوله ملګرو خو اولین چې کوم ده د دې مین تصویر به د دې چې کوم ده دا به لازم وایټ وي او زبردست تصویر به وي صحیح شوله صفا چې کوم پرن باندې لکه ما چې تاسو ته دلته وښودلو ګوره چې لږ بره اوچت شي اولین تصویر د وګوره د دې دې خو پیل اولنۍ ویډیو کړې ده په پیله تصویر دا ورته کوئ اول تصویر مطلب په وایټ بیکګراؤنډ کې وي صحیح شوله بلکل نیغ په نیغه صاف سوتره صفا لکه ځان چې ګورئ دا شی و ما په ته پته شته چې تاسو کې به ډېر خړ پړ وي هفته به یې نه لمبلې نو لامبه غسلونه کې الله مو کامیاب لره
ښه جي اوس چې کوم د ملګرو نیغ په نیغه راځو دلته به تصویران ورته اډ کړي کوم تصویران وي مین تصویر چې کوم د که ویډیو د سره خو ویډیو به ورته وکړي که ویډیو د سره نه وي هغه به وکړي اوس چونکې ما سره ویډیو شته نو زه ستاسو په مخ کې ویډیو ورته اچوم یو سیکنډ به راکړئ ښه ملګرو هلته چې مونږ دغه وکړو مکمل سامان اوس مطلب امیج ته راځو امیج کې به وروسته راشو نو اوس دلته مونږ چې کوم ده د دې وریشن کې لاندې چې مونږ هر کله کلر ملر سلیکټ کو سایزونه مو سلیکټ کو نو دلته به لږ لاندې معمولي غوندې راشو دلته اپلای چینج دې کې به ټیک مارک وکړئ صحیح شوله اوس د دې انچ کلر کومه ده سایز د دې 20 انچ ده کلر څومره ده وایډ ده کلر میپ چې کوم ده هغه کم کې ده براون کې ده سور کې ده وایډ کې ده نو چې کم کلر وي هغه به ورکړي چونکې موږ سره وایډ ده نو سپین به ورکړي صحیح شوله سیلر اسکیو موږ څه شی ورکړو 1122 دا به ورکړي پروډکټ آی ډي ګوره که د سیلر اسکیو سوري د پروډکټ آی ډي چې کوم ده دا د دې وجې نه یو بل دا خبره د کوم د سره سره کلیونه تاو دي دا مطلب چې دا ضروري دی دا به لازم تاسو ډکوئ دا خالي به نه پرېږدئ صحیح شوله سیلر اسکیو دي چې څو ورکړه څه مثلا دا څه مطلب دا یو خپل یو کوډ ده صحیح شوله پروډکټ آی ډي پروډکټ آی ډي دا څه شی دي دا به تاسو ته د پروډکټ آی ډي ټایپ کوم د یو پی سی کوډ چې کوم تاسو ته ویل شو صحیح شوله یونیورسل پروډکټ کوډ چې کوم وي هغه به تاسو ورکوئ هغه به تاسو کوم ځای نه میلویږي یا به د سپلایر نه یا به تاسو چې کوم ده هغه اخلی به د کوم ځای نه هغه به زه تاسو ته د دغه په باره کې یو ویب سایټ د هغه به درته وښیم هغې نه تقریبا څلور نیم ډالره باندې یو پروډکټ کوډ تا ته میلویږي صحیح شوله په اول به ته سپلایر سره خبر وکړه چې آیا د دې پروډکټ کوډ شته که نه شته که هغه درته ووایي چې او شته نو بیا به هغه ورکړي که د سره نه بیا به ته خپله حالې دلته زه راځم یو پی سي بارکوډ چې کوم ده ګوره دلته نور جی ټي آی ان ای آی ان جی سی سی آی ډي یو پی سي نو موږ چونکې زیاتره یو پی سي استعمالیږي یو پی سي د دې وجې نه صحیح شوله یو پی سي ښه اوس موږ سره مثال ما سره الریډي کوډ شته که تاسو سره نه وي نو هغه به کوم ځای نه اخلئ هغه زه تاسو ته ښیم صحیح شوله اوس زه د یو پی سي کوډ ورکوم څه کوډ ده 4000 401 شیو اویا بیا معمولي غونډې څه دی چې منځ کې دیچکای 004 ښه 004 اوکې یو پی سي کوډ چې کوم ده هغه واخیستو او ما نه دغه ورکړو 004 ښه دا یو پرایس ستا مطلب ته په څو خرڅوې مثال مونږ ورته وایو که نه زه یې خرڅوم یعنې تا ته په څو راغله ده او په څو یې خرڅوې مثال ما ته راغله ده زه ورته وایم چې مثال ما ته په 250 روپۍ هسې دا زه ځان نه ورته ورکوم صحیح شوله زه ورته وایم چې مثال په 350 روپۍ کوانټیټي تا سره څومره ده سل در سره دی 200 چې څومره در سره دا شی هم کولی شئ یا دلته نیغ په نیغه هم لیکلی شي ورته چې مثال ما سره 80 دانې دي دې به نیغ صحیح شوله دماغ مو په خلاصېږي که نه ملګرو کنډیشن د دې صورتحال څنګه ده نوی ده که مستعمل دی دې نه نیو الریډي نو دلته به څه شي که نیو ولیکئ صحیح شوله مکمل هر څه چې دا وکړل هر څه وشول سایز میپ سمال لارج موږ ته شو موږ سره لارج ده صحیح شوه که غټ سره بیا به هغه غټ پکې ورکړي صحیح شوله تاسو ته مو الریډي ویل دي اکسل لارج وغیره اوس مثال ما ته وته چې ما سره لارج هم شته سمال هم شته وان سایز هم شته میډیم نو زه ورته وایم چې مثال دا وان سایز دی ما سره که غټ وي خو غټ به پکې ولیکئ صحیح شوله وان سایز کې څه مطلب سمال دا په پوه شولی یعنې پاته به وان سایز دلته ډبل اکسل هم ولیکلی شئ لارج هم لیکلی شئ صحیح شوله وان سایز کې دي ما سره خو کم دي لارج کې دي وان سایز کې دي خو ما سره غټ دي دلته مختلف قسم کې تاسو ته کولی شئ څوک چې زه ورته لیکم چې ما سره وان سایز کې دي څه شی دي
small څه شو لکه small چرته راړی دا زه ختم کړه small ورته ولیکم او راغلو small ښه چې دغه وشولو کنډیشن خو المارته د دې نه ویلي صحیح شوله سیل پرایس ته په څو خرڅوي تا ته خو راغلی دی مثال یورو پرایس 350 روپۍ ده ته په څو خرڅوي نه یې که نو هغې پرایس چې کوم ده دلته به راشئ کنډیشن د دې نه وي الرډي سیلینګ پرایس ته تا دا شی په څو ورکوي نو موږ ورته وایو چې مثال زه یې ورکوم یا دې ځای نه ته ورته لیکلی شئ کنډیشن بالکل د دې نیو د دې پرایس کوم رقم ده مثال زه یې ورکوم په 389 درهم صحیح شوله 389 اوکې کله نه شروع کوئ سیل ډیټ مثال د نن ورځې نه نن څوم د شپږویشتم تاریخ ده د شپږویشتم تاریخ نه یې خرڅوم صحیح شوله دلته هماغه تاریخ ورکړه سیل اینډ کله ختموي که دا ډکوي مطلب خو ټیک شه که نه یې کوې ورته وایي چې نه کوم ځکه مثال ما پته نه لګي چې کله به یې ختموم صحیح شوله ملګرو دې باندې ټول باندې پوه شولئ اوس مونږ راځو کوم ځای ته آفر خو تاسو ته مو ویلي وو آفر والا کمپلین والا دې نه تېرېږو د مو الرډي کل دی مطلب چې کوم کمپلین شکایت مې کوي درج کوي چې مثال بیټرۍ آیټم دی وغیره وغیره هغه پکې کوي ټیک شو نه یې کوي ما یې کوم ایمیج رزو نیغ الرډي دلته د دې تصویران اولین چې کوم ده مین چې کوم ده دې ته به راشو اوس دلته ما یوه ویډیو تصریح کړې ده هغه ویډیو مین تصویر به دې لازم زبردست تصویر ورته کوي الفایل د دې ویډیو ده اوکې The file you have select for upload is not a valid file type. Please select a valid file JPG, PG, and PNG. څنګه کټم ویډیو څنګه نه आले high image quality okay خدای اوس موږ د دې مختلف قسم کې تصویرانو ته واچو چې شملګرو ټینشن بناله اول زه مین د دې چې کوم ده مین تصویر به د دې اپلوډ کو صحیح شوه ښه ملګرو زه راځم دلته چې کوم ده اولین چې کوم ده مین تصویر ته دلته به راشو کوم ځای ته پیکچر نه به دلته الرډي تاسو ته سیو کړی وي صحیح شوله دلته مثال زه د دې چې کوم ده اولین مین چې کوم ده د مین د دې تصویر چې کوم ده دقه یو ده اچوم دغه یو دا چې کوم ده د دې مین تصویر ده اوکې په دې باندې کلیک کوم دا مې چې څنګه کلیک کو هغې نه وروسته راځم بیا بل وټاکوم دویم تصویر مثال چې کوم ده د دې دقه یو تصویر ده مین خو دغه یو شو زما والا دې نه وروسته دویم چې کوم ده دې باندې کلیک کوم چې د آلي که صحیح شوه دریم تصویر چې کوم ده دلته ودا شو د دریم د څلورم چې کوم ده د څلورم تصویر دا چې څومره تصویران دي ټول به مکمل تاسو ته اچوئ صحیح شو که نه یارېږئ به بلکل نه ټول تصویران به ښه ښایسته او ډېر کلیر او صفا تصویران به یې صحیح شوله ولې چې هغې نه ستاسو مکمل پروډکټ چې کوم وي هغه ټول په دې کې دقه او دقه یس
اوکې ټول پروډکټ وغیره مونږ چې کوم ده وشول. یو بل تصویر هم پکې ده 1 2 3 4 دغه یا یس ټول کمپلیټ شو. اوکې اوس چې هر کله دا مکمل شو نو ملګرو اوس راځو مونږه کوم ځای ته ډسکرپشن زمونږه لاست بټ ناٹ فول ان فایلر. اوس د دې ډسکرپشن چې دا مثال څه شی دا کوم رقم آیټم د پروډکټ ډسکرپشن څنګه دا څنګه پته لګي نیخ په نیغ دلته راشه د دې مکمل چې څومره ډسکرپشن لاندې ورکړی هغه به تاسو کوم کې استعمالوئ. صحیح شوله کوم ځای کې به تاسو وي پروډکټ ډسکرپشن. ګوره دا مکمل چې کوم د یو شی چې کوم ده دا به څه وکړئ د دې څخه به دا شی کاپي کړئ بس او دې باندې به کلیک وکړئ ان کافي ان یس او دلته به ټول دا چې کوم دی پیسټ کړئ. دا د پروډکټ ډسکرپشن څومره کیجی ده څومره واټ ده څومره سانتي میټر ده څومره سایز ده مکمل عدل د هر سره راغله. صحیح شوله. کی پروډکټ فیچرینګ کی پروډکټ فیچرینګ څه مطلب دی کې به هغه پروډکټ تاسو ته کوي چې مثال دا ريزسټنټ کیس دی مطلب د کم رقم هغه دی مهم ستاسو لکه مثال بیگ دی لاګیج دی څه شی دی. صحیح شوله موږ ته چې مثال traveling case की प्रोडक्ट फीचर मतलब traveling bag suitcase نور څه شو ده carry bag مطلب دا هغه نمونه دلته ټول ورکړي چې کم ټول پکې راځي. صحیح شوله یا دې باندې لاندې کړي ولا کې brief description text regarding the product هغه ټول مکمل چې معلومات دی پروډکټ برای کې به ټول تاسو ته ذکر کوي. صحیح شوله دې د مطلب چې کم څوک چرته هغه سرچ کوي چې ستا هغه پکې راځي دلته لاندې به درته وښیم ساده ژبه پښتو کې به درته ووایم. ګوره دې کړي مینوفیکچر لانګویج ملټي فنکشنل وغیره زه دلته بیا پکې راځم. traveling bag suitcase carrying bag multi سپیلنګ به غلط نه کې ګوره که چېرته غلط شي دا بس ټیک کوئ ملټي فنکشنل carrying bag وغیره دا به اوکې. صحیح شوله. ها کیورډز چې تاسو ته مې ویل مهم کیورډز ټرم سرچینګ چې هر کله ستاسو چې کوم کیورډز وي دا کیورډز ډېر زیات ضروري دي که تاسو دغه کیورډ صحیح استعمال کو هغه کیورډ م استعمال کول چې په هغه کې ستاسو فکس 3 ایرر go to the step highlight in red to view دا و چې ته ریډ هایلایټ ته راشه چې هلته څه غلطیانې پکې دي چې هغه ته ټیک کړه. ایوه a value is missing from one or more request. صحیح شوله. نور پکې کم دي یا مکمل مثلا دا کاپي کړه دې ځینه ډایرکټ کنټرول سی او دلته نیخ په نیغه دا مکمل دلته کاپي کړه. اوکې سیو ان فینش. ها مور ډیټیل نور ډیټیل د دې باره کې ورکوي کلوزر سایز زیپر لري او بالکل زیپر لري. صحیح شوله نه زیپر والا به ورکوي. مینوفیکچر د دې څوک ده د دې کمپنۍ څوک ده مثال چاینا د مینوفیکچر هغه به دلته ورکوي چې کوم د دې مینوفیکچر وي هغه الریډي دلته لیکلي مینوفیکچر هغه تاسو ته کمپنۍ پروفایل ګوره د دې مینوفیکچر چې کوم وي پروډکټ ډسکرپشن ته چې راشئ हाँ बिजनेस टाइम मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग कंपनी चिकन द बिजनेस टाइम मैन्युफैक्चर मेन प्रोडक्ट लगेज टोटल एम्प्लॉय दुमरा ईयर एस्टेब्लिशमेंट प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क कंट्रीज इन चाइना टोटल एनुअल कॉन्फिडेंशियल म्यांमार डोमेस्टिक 50 वगैरह वगैरह ये उसकी
چا نه پکې ورکړه چې کومه کمپنۍ ده مینوفیکچر پارټ نمبر څه شوله د پی نمبر SB123 دا دومره مهم نه ده کوي خو ټیک ده که نه ما پکې ورکړه نمبر 1 آیټم بالکل نمبر 1 کې راځي ریلیز ډیټ کله مطلب د دې په کم تاریخ باندې ته خیر نه پکې ورکړه صحیح شوله ریلیز ډیټ مثال د فرش راغلی مثال په 26 تاریخ باندې فابریک ټایپ څنګه دی کاټن دی یا پلاستیک دی نو موږ چې نه پلاستیک اډ مور کې دلته نور امر کوي صحیح شوله آیټم ډسکرپشن لینت وغیرہ خو الریډي تاسو ته مو خیلو چې هغه به مونږ څنګه پته لګي هغه الریډي الته مونږ سره موجود ده کوم ځای کې موجود ده دلته آیټم د جته دلته راشه څه شو پروډکټ ډیټیل پروډکټ ډیټیل لینت ویټ داغه ده پروډکټ مټیریال صحیح شوله دلته الریډي موجود دي نو دا تاسو پکې ورکړئ لینت دې څومره ده 50 سایز ده صحیح شوله لینت څومره ده 50 څه شو ده سانتي میټر ده صحیح شوه مګر تاسو سانتي میټر پکې ورکوئ 50 سانتي میټر د ویټ څومره ده ویټ د دې ویټ کوم ده 30 سانتي میټر صحیح شوله مطلب په پلنوال په اوږدوالي باندې په اوچتوالي باندې 50 ده او د کوم ده 30 سانتي میټر ها سی وای ډایرکټ به سانتي میټر تاسو ته راځي ها هایټ د دې اوچتوالی څومره ده پین 30 د دې چې هایټ چې کوم ده 6 سانتي میټر پلنوالی اوږدوالی باندې کوم ده 30 د پروډکټ ویټ 4 کېجي 25 سانتي میټر اوکې سیزنیبل نه ده الریډي موږ پکې اډ کړی سیزنیبل آیټم خو نه دي اټم وینټر نه مطلب دی باندې سمر پینک کنه نه دا به نه کوي صحیح شوله کوي هو ټیک ده سمر فال سپرینګ آریا دا به ته پکې ولیکې اټم وینټر دا مطلب چې اټومیټک دلته سپرینګ هم پکې ورکړه سمر هم پکې ورکړه دلته هغه پکې ورکړه فال هم پکې ورکړه دلته بل هم پکې ورکړه سپرینګ باید پکې ورکړه که ختمه دي نه تاسو ختمه شي صحیح شه وارنټي ډسکرپشن څنګه ده یس 90 days دی فرام د ډیټ اف پرچیز صحیح شوله او ټارګټ جنډر مطلب ښځې ماشومان نه یونیسیکس پروډکټ دی یونیسیکس دا مطلب چې ښځې ماشومان دواړه هر څه لپاره استعمالیږي که خلیج د ښځې میل لپاره سړی لپاره یا سړی که فیمیل لپاره فیمیل یونیسیکس مطلب چې ښځې او سړی دواړه استعمالولی شي ایج رینج ډسکرپشن مطلب ته د چا لپاره اډیول بیبي یا کیډ د خلیج سړی استعمالولی شي یا ماشومان هغه بیبي مطلب د وړه ماشومان یا کیډز بالکل د چوټه ماشومان نه موږ چې نه اډیول لپاره دي صحیح شوله دا ته لایننګ ډسکرپشن دې څه مطلب دلته چې ګوره کلیک ډسکرایب د لایننګ ان د پروډکټ از دس ټیکسټ هیلپفل که دا نه کوي دا ضروري نه دي خو دا تاسو لپاره کوم صحیح شوله نو ما ورسره څه دي پلسټر دی یا لیدر دی یا نور وغیرہ دی چې کوم مطلب د دې مطلب لیدرو آیټم وي جیکټ وغیرہ اب دې جن ته وته کواشي که نه کوي څه ضروري نه ده نمبر اف ویل څو ویل لري صحیح شوله اته او څلور دا به پکې ورکړي اډیشن انفارمیشن ډمیج څنګه دي مطلب که چېرته خراب شي څنګه دي که نه شي خراب واټر پروف دي او بالکل واټر پروف دي او ویل ټایپ دلته بیا دا ختم کا مطلب ډمې څنګه دي متیږي که نه متیږي ښه دلته چې لږ برزه نوره لاړ شم
دلته د ګوره انکلوډ کارډ هولډر، انکلوډ کوین پونچ وغیرہ، لیپټاپ کا کمپارټمنټ هم پکې دی، واټر پروف هم پکې دی، لایټ ویټ دی، مطلب ډېر کم وزن، پول هولډر هم دی، فوټو آی ډي کارډ دی، الکتریک هزار وغیرہ ټول مطلب هر څه چې کوم دی اے ټو زیډ د به ټوله ورکې صحیح شوله. ښه نو موږ وایو چې فون هولډر یا لیپټاپ هولډر څه شو، لیپټاپ کمپارټمنټ هم پکې دی صحیح شوله. ویل ټایپ څنګه دی، رول برانډ د صحیح شوله، نو ویل سپینګر یس ویل دا پکې. ښه نیټ کنټین د دې څومره هغه ده څه ورته وایي د بیک ټایپ، نو موږ ورته لیکو چې کوم ده پیسز دي یا مطلب یو دوه درې څلور، که بوټل وي بوټل به ورکوي، که پیسونه وي پیسونه به ورکوي، که پیر مطلب جوړوي هلته بوټان وي نو بیا به دلته پیر راځي، که نور سامان وي پیسې صحیح شوله. د دې دا د دې تفصیلات مثال په طور یعنی که چېرته هغه آیټم تاسو د سره وي چې هغه شمېرل لکه پیسې مسې دي نو بیا په اکاونټ کې راځي، نور ټولولو شیان دي هغه په رول کې راځي، ډبي وي هغه په کین کې راځي، لکه مثال هغه برخې وي چې لاس 15 شل دنې وي هغه بیا په پیسز کې راځي، که چېرته بوټان وي هغه بیا په پیر کې راځي صحیح شوله. لکه 3 پیره 4 جوړه مطلب موږ تاسو چې 2 جوړې 3 جوړې 15 جوړې نو هغه په انګلیش کې 2 پیر 3 پیر صحیح شوله. نو چونکې زمونږ بیگ دی دا په بیگ کې راځي، یا نور داسې سامان وي چې هغه بکسونه هغه بیا په بکسو کې بیا دلته کیټګري وایز صحیح شوله. نو زمونږ چې کوم د بیگ دی چونکې دا په بیگ کې ورته کوم صحیح شوله. د ولې اسپیسیفایز انوال څومره بیګ مثال زه 15 کوم څه we found possible matching product. Yes, this is my product. Return to دا چې موږ دغه ستاسو په شان پیدا کړل هغه مقه دي وتنچینا اوکې سیو ان فینش. ښه ملګرو زمونږ لیست کې اوس ګوره دلته یو پی سي برکوډ چې زه ورکوم دغه نور خو هر څه مکمل اے ټو زیډ چې کوم ده دغه وشو صحیح شوله، مکمل لیسټینګ کیلومیټر وغیره وغیره این څومره سمال غاټ وایډ پلاستیک اے بی سی ټوټل هر څه مې وکړل. اوس دلته یو پی سي برکوډ چې کوم ده دغه غواړي یو پی سي برکوډ به مونږ تاسې څنګه معلومو د کوم ځای نه ټینشن بنانه ملګرو لاند چې کوم ده دلته به ګوګل ته راشئ صحیح شوله. ګوګل کې به دلته چې کوم ده سرچ کوئ څه شی کوډ هغه کوډ کوم یو ده زه به ستاسو ته یو سیکنډ کې وښیم ملګرو دا نامه دغه دلته سکرین باندې کوشش کوم چې تاسو ته دلته په سکرین باندې وښیم که سکرین باندې نه راتلل ملګرو نو بیا به ګیله نه کوي هغه چې کوم ده یو سیکنډ کې به انشاءالله زه ستاسو ته وښیم نو هغه چې څنګه ورکړئ تاسو ډایرکټ به په دې کې راشي صحیح شوله. دغه برکوډ د دې چې کوم ده نو ملګرو دلته به راشي چې کوم ده که نه دلته به الریډي ما تاسو لپاره نام سیو کړی ده نام به ورکړئ څه شی برکوډز منیا ډاټ کم دې باندې څنګه کلیک وکړئ صحیح شوله ډایرکټ به تاسو دغه راشي دا به څه کوي ګوره دلته الریډي دا د دې نامه ده صحیح شوله برکوډز منیا ډاټ کم صحیح شوله چې تاسو څنګه سپیلنګ ورته وایئ لکه ما انګلیش چې کوم ده بالکل دوړ والا ده ښه دې کې څه شی دی دې کې دا وي چې دغه کې برکوډونه چې کوم دي لږ اسان دي زه لاندې راځم که نه هغه به څه وکړي ګوره مونږ یو برکوډ الو ډېر ملګري دلته تشویش لري چې دا څنګه ده دا مطلب غوږ ونیسئ ګوره یو برکوډ په څو ډالر ده الموست تقریبا 15 ډالره یعنې 4.99 $4.99 چې کوم ده یو برکوډ ده دې څه مطلب دې دا مطلب ملګرو چې زه ملان په پښتو کې پوهېږم په ساده پښتو کې مثال په طور ته اوس د شی کې زه اوس مثال ورته وایم څه شی بیګ د دې وجه نه چې الریډي زموږ ټاپک هم دا ده د دې دا مثال که چېرته دغه بیګ چې کوم دی تا سره 50 لکه دانې وي دې لپاره د یو برکوډ مطلب ستا 15 روپۍ دماغ مو ښه صحیح چې پخلا شي مطلب تا سره دغه یو آیټم ده صحیح شوله دې ته یو آیټم یو پیس خو دا څومره دی مثال مقدار یې څومره دی نه څومره 15 لکه دی 50 لکه دی 50 کروړه دی دې لپاره د یو برکوډ استعمالیږي دا خبره هم چې اوس په ذهن کې راشي دې لپاره څه استعمالیږي یو برکوډ مطلب دا استعمالیږي دا مې 15 درهم والا 15 ډالر والا صحیح شوله ان کیس که چېرته ستا
اجناس یعنی آیټم جدا جدا وي. څه مطلب؟ مثال یو د سره دغه دا بیگ ده، صحیح شوله، او بل د سره څه شی ده؟ مثال بل د سره د څه شی شوز، مطلب بوټان دي، صحیح شوله. ا دې لپاره بیا بل برکوډ آلی، صحیح شوله. دا خبره یاد ساتئ. مطلب د غش لپاره یو برکوډ د یو آیټم لپاره استعمالیږي. که چېرته اوس ته وایي چې نه مونږ نه الو، نو مطلب د هغه برکوډ کې وي څه شی، هغې کې د دې مکمل معلومات وي. لکه کوم د نوي آی ډي ګانې چې راوتل دي د افغانستان والا یا د پاکستان چې کوم شناختي کارډونه دي، هغې کې ګوره او وروسته چې کوم لګېدلي، زه یې درته وښیم، صحیح شوله. الکترونیک تذکره، الله دا وکړي چې تذکره افغانستان، ها اصلا د وروسته شا پسې چې کومه وي دې ته دا مطلب برکوډ یو سیسټم وي. دا وګوره وروسته کومه دا چې کوم ده دا شی وګوره، دا مطلب دا برکوډونه دي. دا چې څنګه سکین کې دا کې ستا ټوټل مکمل ډیټا پرته وي چې پلانه الګ د پلاني ځوای په دومره تاریخ پیدا شوه ده او دې دنیا ته چې راغله دا ټوټل مصیبت ده، خو بس وروسته وکړو اوس راغله ده. نو مطلب د دې دا خبره ده. اوس په پوه شولئ ملګرو؟ ښه، اوس چې کوم ته راځو نیغ په نیغه زمونږ کوم ځای ټاپک چې کوم برکوډ مرکري څه شوله. ها اوس زه دا ونه علم، صحیح شوله. دا زمونږ ویب سایټ ده برکوډ مانیا ډاټ کام. دې ته راځم، ستا په مخ کې ګوره دې باندې زه چې څنګه کلیک کوم، زه ورته وایم چې یو برکوډ علم. که 15 برکوډ آلی بیا 10 روپۍ. 15 برکوډ دا مطلب چې مختلف اجناس، شوز، بوټان، بیگ، کمپیوټر، لیپټاپ وغیره چې کم شی ته آلی هغې لپاره تا ته مثال بار برکوډونه درکوي. نو مطلب که یو آیټم در سره و هغې لپاره ته به یو برکوډ والی، دا بس پرنټ کوه چې څومره آیټم دي بس په هغې باندې لګوه، سیم بس خالي دا پرنټینګ ته ونه فوټوکاپیانې کوه، صحیح شوله. اوس لنډه خبره، که چېرته تا سره سامان زیات وي او بیا 10 برکوډونه آلی، 15 برکوډونه آلی، 3 برکوډه مطلب بیا په 10 روپۍ ده، ټیک شوه. زه اوس یو برکوډ آلم د 15 آیټم لپاره، مطلب دا په 4 روپۍ ده. 15 آیټم الریډي ما هلته اډ کړی دي، زه یو برکوډ ورته آلم، صحیح شوله. ولې چې آیټم یو ده، یو شی ده. نو په دې باندې کلیک کوم ملګرو. نور چې څنګه دې باندې کلیک وکړم، دلته به ما ته راشي چې څومره برکوډ آلی، 1 آلی، 2 آلی، 3 آلی. نو موږ څه ورته ویلو؟ یو برکوډ، صحیح شوله. الریډي دلته سلیکټ د یو برکوډ په څو روپۍ ده؟ 4.99 ډالر. نو دا وایي چې آیا دماغ دې صحیح دی؟ چېرته چا خبره چې بانګې خو دې نه وي وهلی؟ موږ ورته چې بالکل نه. وایي چې بیا بسم الله کوه پې بای، دې باندې بای باندې به کلیک کړي. بای څه مطلب؟ اخیستل، صحیح شوله. ډېر پښتانه ورونه دي هغه وایي چې یاره موږ ته مثلا زده نه دي، نو دې وجې نه زه پکې څومره ساده پښتو وي هغه استعمالوم. ښه، اوس چې کوم دا کنټینیو شاپینګ مطلب نور هم ته غواړې؟ نه، موږ ورته چې بس همدغه یو ده، یو کوانټټي مطلب یو غواړو. اوس ګوره که دلته اضافه کوې څومره کوانټټي ورته اضافه کوې، 15 برکوډه، 10، 20، 30، 40، 50 او بیا ستا خوښه ده، صحیح شوله. خو موږ په حال څه ورته وایو چې موږ ورته چې یو برکوډ موږ پکار ده، کوانټټي موږ ته مطلب یو ده نه، صحیح شوله. برکوډ یو ده، کوانټټي څومره غواړې؟ 15، 10، مطلب د دې څومره کوانټټي غواړې مقدار یې. نو موږ ورته وایو چې څومره؟ 80 دانې. ما سره 80 دي، زه د دې 80 پیسه ما ته پکار دي. پروسیډ ټو چیک آوټ، صحیح شوله. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک وکړئ، دلته به څه شی وکړئ؟ رجسټر. تا نه به غواړي کنټاکټ ډیټیل. دا اوس ته وایي چې ایګزسټینګ کسټمر ته مطلب موږ سره موجوده کسټمر یې، مطلب مشتری یې یا نوی یې. نو چونکې که ته الریډي ته په دې کې اکاونټ آی ډي جوړوي، خو ته به بیا هغه پکې وکړې. که نه وي، اوس مثال موږ څه ورته وایو چې نه موږ نیو یو، نیو کسټمر مطلب زه نوی یم، دې ستاسو ځای ته چې کوم ده نوی راغلی یم. نو ټیک شو، په دې باندې به کلیک وکړئ. اوس دلته بیا تا نه بیا سوالونه تپوسونه کوي. پلیس آرډر از ا پرسن یا ا کمپنی، ته کمپنۍ لپاره غواړې که خپل نام موږ ته شخصي. بیلینګ اډرس کم ځای ته غواړې، صحیح شوله. ټوټل بیلینګ به ورکړې. نو زه دلته لږ کنفیډنشل انفارمیشن به ورچوم، ټیک شوله. زما څه نامه ده هېڅ پته نه لګي. دلته ورکوم مثال خپله نامه هم ورکوه شئ. مثال زه ورته وایم چې زه ابراهیم، شور نوم څه ده؟ مثال محمد، ټیک شوله. کنټري کم ځای کې پته کېږي؟ افغانستان، پاکستان. د دا مطلب نه چې د کم ځای کې پته کېږي. زه اوس مثال ورته وایم چې یونایټډ عرب امارات کې، صحیح شوله. یا چې کم ځای کې وي څه مسله نشته، یونایټډ عرب امارات لپاره غواړم. اوکې، پرووینس نیم کم ځای ده؟ ابوظبي ولایت ته چې ویلی شي که نه،
ابوظبي اتوماتیک سټي کوم ځای ده ابوظبي سټریټ اډرس دا مې اډرس ورکو صحیح شوله همدان د څنګه همدان سټریټ پوسټل کوډ پوسټ دا پوسټ کوډ چې کوم ده کنه ډکخانه والا چې کوم هغه کته ته پاتې خو ټیک ده کنه بس خالص 0000 هغه نه چې علي شامور پکې ورکړي ظالمانو ایمیل اډرس به پکې ورکړي که ایمیل اډرس تاسو نه وي الریډي ما تاسو ته خیال ده چې ایمیل به څنګه جوړوي صحیح شولا ایمیل اډرس به ورکړي ریپیټ ایمیل اډرس دوباره هغه چې بیا دته شي نو سیم ټو سیم اډرس به دواړه ځکه ورکړي ایمیل کې بره او لاندې صحیح شولا فون نمبر ټلیفون نمبر د کوي هغه به پکې ورکړي کنه خو نو کنټینیو په دې باندې کلیک کوو دا وایي چې تاسو غواړئ چې څه وکړئ موږ سره په آینده کې نمونږ ته چې تنګړه کتن نه بالکل نه ها اوکې تاسو شوله سیټ پاسورډ لا پاسورډ بیا غلط ما خیال ها نه وشولو اوس ګوره دا کنفرم د آرډر و چې ګوره ستا دماغ بالکل ټیک ټاک دی ته آرډر کوي بیلینګ اډرس دا ستا اډرس دا شیپینګ اډرس په دې اډرس باندې بتا ته چې کم دا ځای راځي صحیح شوله په دې باندې چې کم دا نو که کنفرم اډرس کوي ټیک دا کنه بیا پکې اډیټ کوه څه مسله نشته پروډکټ یو برکوډ ده کوانټیټي یو ده پرایس پر کوانټیټي څومره ده 4.99 صحیح شوله پیمنٹ میتھډ کوم رقم اوس پیمنٹ به موږ ته وخیو سکه at any additional comment or your order چې څه وته وای هغه به تاسو وکي نو ته I agree to the term and condition دا به وای او دلته بیا د شی جبا شانی لیکل دی ولا چې ما هو نظر کرنا کی z دا څه شی دی غنی مړی دی خدای دې ها کدا چرته تاسو نه پوهیږئ اوس مثال دی باندې زنه پیګند څه شی دی صحیح ولا دل لاند نو بیا بدل ته لاند راشه صحیح ولا دلته به تاسو څه شی وای ملګرو مثال دلته تاسو نه پوهیږئ ټیک ولا نو دلته به همدغه یو کم حروف مچور کول د حروف پکې ورکای او بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته بنور ورشي مثال زه دغه حروف ورکوم زد کې ال دبليو ال د څه شی ده کنه اندغه حروف زه پکې ورکوم مشکل نه غلط لکه په دې باندې پکې کنټینیو باندې څنګه کو دلته بیا نور ورکو مطلب دوباره بیا ته نو اوس کوم د مونږ لنګ درکوزي کو مونږ ته به نوې حروف راکړي ولې چل د مونږ مخکې غلط پکې ورکړي ګوره دا د نوې حروف راکړي دي A 6 4 9 E او کنټینیو باندې کلیک کوو صحیح شوله اوس دا وایي چې ته پیمنٹ میتھډ چې کوم د پیپل باندې یا سټریپ باندې نو موږ سره نه پیپال شته پیپال د یو رقم څه په انټرنیشنل دنیا کې چې کوم د آنلاین لپاره استعمالېږي صحیح شوله ایته پیپال وایي صحیح شوله یا سټریپل مثال سټریپل باندې دلته چې لګ راشي دلته به تاسو چې ایمیل اډرس او کارت دی ورکړه ایمیل د څه شته مثال خپل ایمیل به ورکړئ کارت نمبر بدلته ورکړئ د کارت نمبر چې کوم د زماله کنفیډنشل دی ملګرو نو دی وجه نه به دا غزه لګ هاید کم ان ورسته بیا تاسو سره خبرې اترې کیږي ټیک شولا چې خپام نشي ګیلا دته ونه درېږي دا لګ دلته کارت غزه خیر زبر ورکم سې شولا چې بیا وګورئ ویډیو بل لاګ دلته پیوس کوم ها دا معلومات چې ورکول اوس بدل لاندې کې چې کوم د میاش ورکې او بیا چې کوم د کال په پکې ورکې سې شو هغه بستا په کارت باندې به لیکلی وي دلته سی وی سی دا نمبر تاسو ته مخاله چې دا په پکې ورکې سې شو کارت ویریفیکیشن کنټرول نمبر سې شو او دا چې کوم د بل سوت وای ټینګنه کتم اوکې اوس په ورځم چې سوي خبره حواله کا شاوتل خان شو څه مطلب چې شای ما اوس به ماته میسج هم یو راشي میسج کې تاسو اوس به وایي info payment has been completed success the payment was successfully please check your email نو چې ایمیل دی وګوره صحیح شولا چې تاسو اوس ایمیل الریډي درغله ده کنه اوس به وګورم زه بلار شم نیخ په ملګرو دلته ایمیل ته جیمیل اکاونټ څنګه راشم دا یو ځل ریفریش کوم
علي ایکسپریس میسج راغلو پیسې هم کټ شوې صحیح شوله دا د ګوره نیو آرډر صحیح شوله میسج کله راغله ده اوس تاسو د دې پته لرئ 4 بجې دي 4 ټیک شوله نو پته نشته چې دا همدغه میسج ده Dear customer, thank you for your order. We will confirm once your order has been dispatched via email. صحیح شوله همدغه یو د نوټیفیکیشن برګریا.com د دې طرف ته میسج راغله ده پروډکټ برکوډ نیم دغه برکوډ ده وغیره چې کوم د یو برکوډ ده پروډکټ EAN نمبر چې کوم د 14 حروف دي ما تاسو یورپین آرټیکل نمبر چې وتل شي کوانټیټي یو د پرایس پر آیټم 4.99 ټوټل $15 یعنی تقریبا ده شي پیمنٹ میتھډ پیپال 00 شپینګ میتھډ ډیلیوری وای ایمیل په ایمیل باندې ما ته راځي شولا ټوټل څومره $4 یعنی $15 وخه صحیح شولا نو بس دغه اوس تاسو ته وګورئ دا ریکره د برکوډ منی اتوماتیک ایمیل ویریفیکیشن نو بس دغه برکوډ به اوس ماته ایمیل باندې چې څنګه راشي ټیک شولا لږ ټایم به ونیسي هغه به تاسو سره زه شیر کوم زه بیا یو ځل دا ریفریش کوم کله کله هغه ټایم کې اتوماتیک راځي کله لږ ټایم آلی صحیح شولا علي ایکسپریس ته وایي ښه دا نوره خبره وي نو بس ملګرو دا چې کوم دې باندې تاسو پوه شولئ ګوره دا مې ټول ستاسو لپاره وکړو حالانکه آی ډونټ نیډ اټ $15 مو ظالمانو چا خبره چې ما نه ووهل ها your order process notification or the order hold okay اما قاعده برکوډ مانیا اتوماتیک ایمیل لینک فار ما په خیال کې چنده قیره غله ده ایوه برکوډ انسټال شو your order has been successfully proceed او شلو ما په خیال کې چنده برکوډ ده اوکې UPC برکوډ صحیح شولا دا غیا برکوډ ده UPC اوهو ما خو دلته مسله ده که نه ظالیانه دا برکوډونه راغلي دي ټیک شوله زه زر ته زره تصویر ترې وباسم ما د شاید یو سیکنډ اوکې دا ما برکوډ شوز ګوره ستاسو په مخ کې ملګرو دغه برکوډ ته نیغ اوس دې نه ته فوټوکاپي کوای شئ چې څومره فوټوکاپیانې ترې نه کوای شئ برکوډ خو ما تاسو ته وښیلو صحیح شوله نو زه اوس نیغ په نیغه دلته راځم دلته برکوډ پکې ورکوم دا برکوډ مې ګوره څه شوی تصویره برکوډ چې کم ده ملګرو 565 823 823 87 44 175 UPC برکوډ ده چې کم ده Error. You are using UPC, EIN, ISBN or junk code that do not match the product you are trying to list. If you believe you have read this message in error, please contact seller. What is the problem? It is andaqqa yo barcode da. Khati chulu andiwalo us arta zamunga done shol si shop price har zamunga pake workal no ena urasta mung څه کو توکل کو save and finish په دې باندې کلیک کو نو مخکې به وګورو چې سوي yes Your update have been submitted زمونږ چې کوم ده دا پروډکټ اډ شول دلته جمع شول نو اوس به لږ به انتظار وکړو دا سوی manage inventory Your update have been submitted ستاسو چې کوم د معلومات وکړل د بیگ وغیره کوم شان مو چې دلته اوچت کړل خپل پروډکټ هغه څه وایي چې هغه وشول ملټي فنکشن وغیره دا زمونږ چې کوم پروډکټ و دا موږ اوچت کول دلته think for suggestion change to the catalog not that the Amazon consider data from all available sources to display the best possible detail page for our customer your recommendation are being considered if you accept your suggestion the change will be reflect in 15 minutes دا وایي چې ډېره مهرباني چې ته ملګری زمونږ په امازان دنیا کې د یو نوی شی کېږدولو نو د دې نه ستا نه یو جهان مننه چې دا چې کوم د پکې ټلا کړي چینج مو څه پکې مثال موږ یو بیگ پکې وکړو چې هغه بیگ چې کومه دلته موجود نه و
یعنی مونږ هغه پروډکټ لیست کول چې دلته موجود نو امازون سره صحیح شوله نو هغې برای کې وایي چې تاسو به 15 منټه چې کوم د انتظار وکئ خفه کېږئ به نه غصه به نه درځئ او آرام سره شنو چای ته مټه شئ که نه چې دوړې دې نه وباسئ نو باقي ملګرو دا چې هر کله وشي دلته به زمونږ چې کوم د لیست راشي صحیح شوله لیسټینګ چې راشي مطلب دا چې زمونږ یو نوی آیټم به دلته چې کوم ده هغه زمونږ په سټور کې اډ شي اډ دا مطلب چې دلته به جمع شي صحیح شو مطلب دا مطلب چې دلته زموږ سره په سټور کې دا غشای موجود وي نو که کله څوک چا مثال یو دغه شای تلاش کولو زموږ د سټور نه به دی ته ښودلی کېږي چې مثال دغه نفر چې کوم ده دغه شای خرڅوي دا بیګ وغیره یا کم یو شی وي خو دا ما تاسو ته یو مثال درکړو صحیح شوله نو هر کله چې د شای لږ به انتظار وکړو کله کله ډایرکټ هم کېږي زه ګوره دا ریفرش کوم دې ځای نه ریفرش کېږي ښه ریلوډ دس پیج ګوره تاسو ته پته لګي دا چې څنګه ریفرش کوم دلته به پته ولګي چې دا شی ډایرکټ ګوره دا شی به هغه شي اوس ګوره ښه دا لږ تازه کوم لا اوسه پورې نه ده راغلی صحیح شوله نو لږ 15 منټه انتظار به وکړو ولې چې نوی شی ده صحیح شوله نو دا اوس ګورو بس دې ته به لږ انتظار وکړو چې څنګه دا جمع شي ملګرو تاسو ته به زه دلته وښیم نو امید لرم چې په دې باندې پوه شوی او ډېر اسانه ده دومره مشکل نه ده ټینشن ورته بالکل مه کوئ که خیر د الله پلی نو 15 منټه ودل دي ملګرو چې ګورو پیج مې ریفریش کو بیا هم چې آیټم پکې راغلی دا د ګوره 15 منټه نه وتلی خو ډایرکټ چې څنګه ما هلته دا پیج مې ریفریش کو ډایرکټ آیټم دا ده ستاسو په مخامخ چې کوم ده ملګرو آیټم چې کوم د اوسه پورې لا ان اکټیو ده دې کې به لږ ټایم راشي ولې چې دا اوسه پورې اف بی ای ده اف بی ایم ده صحیح شوله ښه بعضې ملګرو دلته ډېر ځواب سوالونه کړو چې زمونږ هغې څه شی کړی دی اف بی ایم یې کړی دي دلته یو خبره درته کوم ملګرو چې تاسو ته پته ولې د ریکارډینګ شروع ده که نه او دلته څو ډېرو زیاتو ملګرو دې باره کې سوالونه کړو چې زمونږ لکه اوس مثال دغه لاندې آیټم وګوره دغه اکټیو لیکل ده اکټیو دا مطلب چې سړی شای چې کوم ده ستاسو بیدار ده یعنی مطلب لایو ده ستاسو په دې سټور باندې دا سامان لایو ده مطلب دا چې بل چاته دا ښکاري ګوره که کله تاسو لایو ویډیو کوئ لایو ویډیو څه مطلب چې خلکو ته ښکاري نو که په امازون دنیا کې چې کوم ده د سټیټس د دې چې کوم وي اکټیو وي د دې دا مطلب چې دغه شای که کله دغه چیز چې کوم ده دغه شای چې چا سرچ کولو مطلب چا د دې تلاش کولو په امازون کې نو دغه شی به ستا ورته ښودلی کېږي دې ته اکټیو وایي ان اکټیو دا مطلب چې دغه شی چې کوم ده ستا دا اوسه پورې لا دی ته نه ښودلی کېږي مطلب نه ښیلی کېږي دا یو ولې نه ښودلی کېږي که چېرته اف بی ایم وي خو هغه 15 منټه یا 20 منټه بعد یا 3 منټه بعد ډایرکټ دا اکټیو کېږي صحیح شوله که چېرته تا اف بی ای کړی مطلب اف بی ای څه مطلب چې ته څه شی کې دغه سامان امازون ویر هاوس ته لیږې خو لا دې لیږلی نه ده نو دې وجې نه دغه ان اکټیو هی ان اکټیو دا مطلب چې لا اوسه پورې دغه لایو نه ده خلکو ته دا نه ښودلی کېږي اوس ما چونکې دا اف بی ایم کړی ده زه اوس دلته ګورم دلته یو ټک بیا ونباسم مطلب ریفریش کوم چې دلته اکټیو راځي که نه اکټیو راغلو اوس په پوه شولی نو دې دا مطلب چې ما سره دا اف بی ایم د مطلب اف بی ایم څه مطلب فلفلمنټ بای مرچنټ یعنی مطلب زه په خپله دغه شی اډرونه ماته راځي خپله دا شی زه په کرټنو کې بندوم په هغې باندې لیبل هم کوم هغه چې کوم ده بیا پیک کوم هغې نه وروسته بیا په هغې باندې فرنټ لیبل هم لګوم یعنې وروسته بیا څه شی کوم تنګ نه کتنګ کسټمر ته یې وړم نو هغې باندې به چې هر کله آډر دلته راشي زه به تاسو ته دلته وښیم چې آډر به څنګه کوئ ډېر اسانه ده ټینشن به بالکل نه هلی چا چې ټینشن واخیستو که نه بس ځان یې تبه کړی ده نوره به انډیوالانو بس بیا درته وایم چې په الله حافظ په دې به انشاءالله سره ستړی کړو الله د خیر وکړي هم اوس دلته یو بل خبر هم ده ان کیس که چېرته ته د دې کوانټیټي پرایس ځپه کوې چېرې مثال زه دا وګورم چې د دې باید څه شی کم خرڅ کم دا به ته څنګه کوې مطلب د دې پرایس چې ته غواړې چې څه شی کې چینج کې هغه به څنګه کوې هغه به لا نږدې چې کوم ده دلته به راځئ اوس ګوره د دې پرایس زه څه ورکوم 300 309 مې ولیکه ټیک شوله نو دا سیو باندې به څنګه کلیک وکړې اوس ګوره دلته پرایس د دې چې کوم ده چینج شو ملګرو ټیک شوله
استیمیټډ فی پر یونټ سول دا څه مطلب چې 9.8 چې کم ده دا تاسو نه کېدای شي چې امازون والا چارج والی خیر هغه نه ده مشکله هغه به باندې بیا ټوله خبره سره وکړو نو نوره به زه درته وایم چې بس الله مسپارم چې هر چېرته وای آی لو یو که تاسو وایئ چې آی لو یو ټیک ده که نه وایئ بلکل مه وایئ نو بس دا اسانه طریقه ده د نه وروسته به انشاءالله نور هم چې کم دی اډرونه چې هر کله دې به راکې راشي بیا به په هغې خبره کوو نو بعضې زیاتو ملګرو دا تپوسونه کړي وو چې موږ به د سامان څنګه ګورو څنګه به یې کوو نو د الله نه په خاطر ملګرو ویډیو چې کم ده هغه تاسو د هغه نوي ملګري چې څوک دلته امازان دغه زمونږ بلکې زمونږ نه بلکې دا ټولو ستاسو ده که نه د چینل د دغه امازان پښتو لرنینګ څوک چې امازون ته راځي هغه ګوري نو مسلسل د اول ویډیو نه وګوره تر 1 2 3 4 دغه ګورئ تاسو به خپله پته ولرئ څه شولو زه درته وښیم دلته اوهو ما یوټیوب هغه کوم چېرته دا دلته زه راځم مثال زه دلته یوټیوب چینل ته چې راغلم دلته ګوره الله تاسو خوشحاله لره انډیوالانو ها دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په سلامو دې ستړو کو د خدای بنده دا زموږ ملګرو چینل ده صحیح شوله نو تاسو چې کم ده انډیوالانو نه به غوسه کېږئ او نه به نغېږئ دا ګوره ملګرو چې څنګه موږ تاسو دا خلاص کړو دا زموږ چې کم د چینل ده صحیح شوله نو دې چینل ده دې کې هر یوه ویډیو ما تفصیل سره دلته کړې ده چې څنګه به مثال امازان به څنګه چینج کوئ how to buy from alibaba alibaba نه به څنګه نن به ماته تقریبا د دې په باره کې 200 میسجونه راغلي نو ما ودوی ظالمانو په دې باندې ویډیوګانې ما کړې وه چې نه ته موږ ته وښیه موږ نه دي لیدلي نو دلته ټوله ویډیوګانې موجودې دي کله چې تاسو دا چینل خلاص کړئ دلته مثال امازان پښتو لرنینګ نو بیا ویډیوګانو ته راشئ دلته په تفصیل سره 1 2 3 ګوره دا 18 پارټ 14 پارټ 15 14 او دلته چې کوم د دې ته ما په خیال کې چې هغه نه ده ورکړې خو نور شته مثال 9 8 مطلب د شروع نه پسې وګوره دا شروع ده د اوله ویډیو دویمه درېیمه څلورمه پنځمه شپږمه همداسې پسې ځای اوومه اتمه ګوره دا 3 میاشتې شوي ده د 3 میاشتې مخکې بس دا ښه ویډیوګان دي دا پسې ګورئ ټیک شوله نو امید لرم چې دې نه به څه زده کړئ ما مطلب دا چې څه زده کړئ ورونو بس انشاءالله چې د بل چا محتاجۍ نه خلاص کړئ سامانونه به یقین وکړه ستاسو په شان زه وم کال مخکې ماته دا پته نه لګېده چې چای نه څه شوي پلنی ولې ایټم برای کې ماته پته نه وه الحمدلله د چا خبره جو ستاسو په مخامخ مې د پروډکټ آرډر کول تاسو ته مې وښیل چې څنګه به آرډر کوئ پوه شولې نو بس دغه طریقه ده ډېره اسانه ده ټینشن به نه کوئ انشاءالله که کم ټینشن څه خبره وه بیا ماته اني ټایم میسج کوی شئ نو که نوره درته ووایم چې په الله مې سپارم بده خبره به نه وي ولې چې ماسخوتن دا دی تقریبا زما ټایم غلط ده 12 بجې دي 20 منټه یې پاسه راشه ماما ځای د لیونی ده کیک د کتم نو بس خوشحاله اوسئ الله مو حافظ لو یو چې هر چېرته وئ بای بای